د حضرت علی رضی الله عنه نه چا تپوس وکړ وایي واده څه شی هغه ورته وایي سرور شهر د یو میاشت خوشحالي ده یو میاشت سړی په کور کې ناست دی مور پلار پې کار نه کوي او پاک واسکټ یو سار بدله یو ماښام او په تینګاڼۍ د ځان نه دوړه سنډي ځان ته نیمه ګوري جامو ته چې خیرنې خو نه دي او که کار لازم نو پلار او مور ورته وایي پرېږدې د وعدې تازه کړی ما غریب دی چې لږ ماشوم دی چې دی لږ یو پوټې دمه شي جنۍ که په کور کې کار کوي نو خواښې پې مهربانه یواز پې راوباسي بچی ته لا خیر دی مېلمنی کار مه کوه نو یو میاشت هغه هم د واده چې کومې جوړې ځان نه جوړې کړي نن سبا خو د ښځو په سلګونو جوړې وي یو ساره چې یو غرمه او یو مازدیګر او سړی دغه میاشت خوشحالې کوټې ته ځي او راځي او د دواړو نه کار وي نه بل څه خوشحاله د یو میاشت بیا هموم الدهر د ټول عمر غمونه شروع شي هغې نه پس میاشت پس دی ناستي کټ کې پلار ورته لکه بس دی که نه نو څه کوې ډډه دیوالې د بالښته الا شابه هغه بخور به څوک کوي زه به کوم شابه دا چاریوان سستو روان شابه دکان ته شابه نوکری له ځه میاشت چوټي دې وکړه نو څه کوې او جنۍ ته مې بس دی که نه اوس خو دا کور دې خپل شو دا اوس شابه جامې مامې دا استعمال شوي واچوه وړه بادرګې کټوی به پخې لوښي به یې غمونه شروع شو مازدیګر چې بیا را روانې یو لاس کې به د ګوپیانو پڼ نیولې او په بل کې د تورو باټینګڼو او ډولې ډولې به کېږي هلکه خیر دی یاره بس دا سبزي مې کور ته راوړه او ټیټ ټیټ به روانې او چې لا کور ته لاړ شي او ښځه در باندې زوروری نو چاړه به درکړي چې راشه دا ټماټر را سره پرېږده راشه دا ګوپیان را سره پرېږده راشه سړیانه شابه نو د ټول عمر غمونه شروع شي بیا ورپسې دریم څه دي قصور زهر شا راټیټه شي ملا نه لینده جوړه شي بوډا شي سترګې چخې ونیسي په لاره چې ځان پسې خپې راکاږي پونده یو طرف ته منډه وایي او پنجه بل طرف ته منډه وایي غریب ملا نه لینده جوړه شوه یو بوډا په لار روانو ماشومان ورته وی باباجي دا لیندرې په څو اغوښتې ده دا واړه خو روانکار یې که نه هغه ورته وی بچې چې زما عمر نه راورسې مفتو کې به راته میلو شي د هغې نه پس څه دی بیا د هغې نه پس نزول قبر ته به لاړ شي نو وی واده خو د یو میاشت خوشحالي ده او بیا ټول غمونه او غمونه او غمونه او چې لا بچي دې پیدا شي واړه ماشومان ته به ستړی راشې یو ماشوم به د یو لس توړۍ پورې نښتي پنګه یې پینګو پینګار بل برې بل لس توړۍ پورې نښتي او پینګار به خېږي او چې نن سبا خو زه ښه ده پیمپرې ممپرې شته پخوا خو دا پیمپرې ممپرې نه وې نو ماشوم به در پسې متیازې بیلې کوي او د شپې چې بیا چغې جوړې کړي د خوب نه ورې وباسي نو امام شافعي رحمت الله علیه وایي که څوک په دې نیت واده نه کوي چې د ځان عبادت ته وزګارو وایي دا بهتره ده درې مامان څه وایي هغې وایي نه واده بهتر دی حضور پاک فرمایي نکاح زما د طریقه ده دې نه به رغبت او اعراض نه کوي نکاح خو بهتر شی دی او که ته وې چې نکاح مې وکړه نو بیا به منډې وام پیسې به ښځې له بچو له ګټم نو پیسې ګټل خو عبادت دی